والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز علماء کرامو، طلباء کرامو، عامو مسلمانانو ورونو، الله تعالی دې زموږ او ستاسو دا دینی جذبه نورم زیاته کی. الله تعالی دې دا زمونږ او ستاسو دا راتګ او دا ناست خپل دربار کې قبوله کړي، او کومه ملګرو چې د دې جلسې انعقاد کړی دی، چا پکې خدمت کړی دی، څوک پکې خدمت کوي، الله تعالی دې ټولو ته جزای خیر ورکړي. مسلمانانو ورونو، د موقع مناسبت سره د علماو بیانونه تاسو اورېدلي دي، آینده به م اورئ. زه صرف ستاسو خدمت کې دا عرض کومه چې دا د ختم نبوت په موضوع باندې دا پروګرامونه په کم غرض باندې کېږي. مونږ او ستاسو دا شرکت د څه دپاره دی؟ دې ځای ته دا راتګ په کم غرض باندې مونږ کوو، په کم مقصد را جمع شوي یو؟ نورونو، هغه مقصد عقیده د ختم نبوت، هغه د خپلو کشرانو، د خپلو ماشومانو، د نوجوانانو، د مشرانو د ټولو زړونو ته داسې وردننه کول چې هغوی هغه دیني جذبه بیا نورو ته منتقله کړي. الا فلیبلغ الشاهد الغائب. عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم چې د عرفات په میدان کم خطاب فرمایلی دی، کومه خطبه فرمایلی ده، نو بیا حاضرینو ته وفرمیل: الا فلیبلغ الشاهد الغائب. حاضرین دی دا پیغام غایبینو ته ورسئ، ځکه ستاسو بچي بی، د هغوی اولاد بی، داسې خلک بی چې هغوی به دلته نی حاضر شوي، نو وایي تاسو به زما دا پیغام هغه غایبینو ته بیا رسوئ. نو زمونږ او ستاسو به همدا مقصدي چې علما حضرات مونږ ته کوم ارشادات او کوم هدایات بیان کړي، هغه به مونږ خپلو وروڼو ته او خپلو دماغو ته وردننه کوو، او هغه به بیا مونږ خپلو کشرانو ته او نورو غایبینو ته هم رسوو ان شاء الله تعالی. مسلمانانو وروڼو، دا عقیده د ختم نبوت معنی څه ده د دې ټکي؟ عقیده د عقدة النوت دی. عقده غوټې ته ویل کېږي، مضبوطه غوټه چې یو څیز ته ورکړي، یو شی مضبوطی نو غوټه ورته خلک ورکړي، نو دې ته عقیده
ځکه وایي چې دا مضبوطوالی غواړي. ختم نبوت یعنی د انبیاء کرامو هغه سلسله چې کومه الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام نه را شروع کړې وه، هغه په نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سرته ورسوله. هغه سلسله زمونږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرته ورسېده. د ختم دا ټکي پښتو کې مونږ استعمالو. دا پروګرام ختم شو، دا سلسله ختم شوه. نو ختم تاسو پښتو کې څه ته وایي؟ ختم دا مطلب چې بس دا شی فاینل شو، دینه پس نور گنجائش دا نشته دی. ختم الله علی قلوبهم، مونږ قرآن مجید کې وایو الف لام میم ذلک الکتاب، دغه ځای نه چې را شروع کړو ورپسې رستو راځي ختم الله علی قلوبهم. الله تعالی د دې پړونو باندې مهر لګولې دی. نو په زړونو باندې مهر لګول څه مطلب دی د دې خبرې؟ د دې کافرو زړونو ته ایمان نه دننه کېږي. د دې کافرو پړونو کې چې کوم کفر دی هغه ترې نوځي. نو په ختم کې دا دوه ټکي دي چې څه پکې دي هغه ترې بار نه روځي، او چې څه ترې بار دی هغه ورته دننه نه ورځي. په دې خبره تاسو پوه شوئ؟ ختم څه معنی؟ د دې کافرو پړونو کې کفر دی، کفر دې نوځي. د دې کافرو نه بهر چې دی زړونو نه مسلمانانو کې ایمان دی، د ایمان خاوندانو کې، خو دې کافرو ته هغه ایمان نه وردننه کېږي. نو دننه کفر دی هغه رابار کېږي نه، او بهر ایمان دی نو هغه د دې زړونو ته دننه کېږي نه. دا د ختم د ټکي معنا ده. اوس چې موږ وایو ختم نبوت، د دې څه معنی ده؟ یعنی د انبیاء کرامو کومه سلسله چې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام نه را شروع کړې وه، هغه زمونږ په مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر ته ورسېده. اوس د دغه پیغمبرانو نه یو پیغمبر هم څوک بار کولی نشي. د دغه پیغمبرانو نه یو پیغمبر هم څوک د نبوت نه بار کولی نشي. که چا د یو پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار وکړو نو دا به داسې لکه چې د ټولو پیغمبرانو د پیغمبرۍ نه انکار کړی. نو د دغه پیغمبرانو چې کومه سلسله ده آدم علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام پورې، دې کې د یو پیغمبر باره کې څوک نشي ویلی چې دی دې مونږ وباسو. چې کوم دین و هغې نه څوک استی نشي، او چې کوم دین و بل پکې وردننه کولی نشي. بس دغه خبره یادول دي چې پیغمبران علیهم السلام د آدم علیه السلام نه والا پیغمبر علیه السلام پوری دي. نو دا هغه شته پیغمبرانو نه څوک استی نشي او بل څوک پکې وردننه کولی نشي. تاسو په دې خبره هم پوه شوئ؟ نو مرزا قادیانی پکې دننه کېدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. رښتون هم پکې نشي وردننه کېدی. که څوک رښتیا وایي که نه، هغه رښتیا وینا والا هم نشي وردننه کېدی، ځکه سلسله د نبوت ختمه ده. نو مرزا قادیان کذاب او دجال هغه ورته څنګه وردننه کېدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. او بیا د مرزا د هغه دجل، د هغه کذب، د هغه تضادات، د هغه خرافات، هغې ته چې خبره کله لاړه شي انسان حیران پاتې شي چې دا دې خلکو منلې څنګه دی؟ دومره دروغجن او دومره غټ دجال او کذاب، او بیا هم د هغه په ډله کې خلک شامل شوي. نو دا هم هغه د کفري سازشونو هغه نتیجه ده چې د سره خلک ملګري شوي دي. د دجال قادیان د هغه خپله عقیده په خپلو کتابونو کې چې کومه ذکر شوې ده، هغه وایي چې انا انزلناه قریبا من القادیان، قرآن شریف میں موجود ہے. اوهام کتاب ازالت الاوهام د هغې په صفحه نمبر 76 باندې دا خبره کړې ده
وی په قرآن شریف کې راځي چې انا انزلناه قریبا من القادیان، ما دا کتاب قادیان سره نږدې را نازل کړی دی. نو تاسو مونږ خو تر اوسه په قرآن شریف کې د قادیان ټکي نه دي لیدلي. دا دجل دی، دا کذب دی او دا دروغ دی. دی وی مکہ مدینہ قادیان تینوں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے. دا پا ازالت الاوہام صفحہ نمبر 76 باندې وی پا قرآن کی دا مکی نوم دی، دا مدینی نوم پکې دی او وی دا قادیان نوم پکې دی. نشته پکې دا قادیان نوم. نو دا دومره دجال او کذاب دلی کلی دی منارة المسیح کتاب کی ویچ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا دی اصلی مصداق دا مسجد چی دے وہ مسجد ہے جو مرزا نے بنائی. مرزا چکم جمعہ جو کڑے دے وی دا دین آغا جمعات مراد دا مرزا پلار جو کڑے دے او مرزا دا آغی توسیع کڑے دا آغا جمعات وی اللہ ذکر کڑے دے پا قرآن شریف کی. نو دا دجال قادیان دا خرافاتونا او دا تضاداتونا خلق خبرول دا یو بہترین عبادت دے، دا دا مونگا دا جوان مقصد دے او دا بکا خیر ہمیشہ دا پارا مونگا بیانو او نور ملگرو تبے او نور خلقو تبے رسو انشاءاللہ تعالی. دا دجال قادیان تاسو ته د داسې انداز کې زه یو خبره کوم چې د ټولو خس دشي. مرزا قادیان مرزا غلام احمد د د ماما زوی مرزا احمد بیگ دا غنومو. نو دا هغه د ماما د زوی او لورې وه محمدي بیگم. نو دا هغه ماما زوی ته وی د دې جینۍ ما سره رشته وکړه. هغې ورته انکار وکړو، وی ما ته الهام شوی دی، وحی را تراغلی دا چې زوجناکها مونږ د دې رشته تا سره کړې ده. وی دا به خامخا ماته راکوئ، که دا مرا نه که نو د دې ژوند به م خرابي او چې چاته مو ورکه نو هغه به د 1.5 کال نه زیات ژوندی نه پاتې کېږي. دا ماته وحی راغلی ده. هغه مرزا احمد بیګ انکار وکړ، وی نه در کوم. ده وله وی زما باغ د 3 حصې باغ به دله درکم خدا راکړه. وی نه در کوم. انکار یې ورته وکړ. بیا هغه محمدي بیګمې بل یو رشته دار ته ورکړه، سلطان بیګ د هغه نوم. نو قادیانانو خو انتظار کولو چې 1.5 کال کې به سلطان بیګ مړ کېږي. نو مرزا قادیانی په 26 مئی 1908 باندې مردار شو او هغه سلطان بیګ چې و نو هغه په 1948 پورې بیا ژوندی و. د مرزا د مرګ نه 40 کاله پس بیا مړ شوی دی. نو تاسو اندازه ولګوئ چې د ده دا پیشګویي څنګه پیشګویي وه. بیا ورته خلکو وی قادیانانو ته مرزا خو مردار شو، هغه چې کومې د کپنې خلکو زامن او وغیره وغیره هغې ته خلکو وی چې د قادیاني پیشګویي خو غلطه ثابته شوه. هغه دی مړ شو. سلطان بیگ ښه مزېدار حشاش بشاش زندگی تیرې. هغه قادیانانو ورته وی دا به جنت کې دې سره د مرزا صاحب واده کېږي، بیا په جنت کې به ورسره واده کېږي. هغې ورته وی چې مرزا خو دا بیان جاری کړی دی چې چا زما په نبوت ایمان راونړو هغه د کنجریانو اولاد دی، وہ کنجریوں کی اولاد ہے او هغه کافر دی چې چا په ما ایمان نه راوړی. نو محمدي بیگم خو په مرزا باندې ایمان نه دی راوړی. نو د مرزایانو په عقیده کې محمدي بیگم کافره ده او کافره جهنم کی. نو مرزا قادیانی با دا جن جهنم ته بوزي، نو دا په ډولۍ کې به محمدي بیگم راولي جهنم ته به ورپسې ورځي. دا د هغه قادیانانو هغه خبرې. دی قادیانی دا هم ویلو مرزا قادیان وی دا د محمدي بیگم دا خبره چې دا پیشگوئی یہ میرے صدق اور کذب کا معیار ہے. دا وی معمولی پیشگوئی نه ده، زما د رښتیا او د دروغو فیصله به په دې باندې کېږي. که دا محمدي بیگم زما په نکاح کې راله زه به رښتونی یم
او کدا زما په نکاح کې را نه لنو زه به دروغجن یم زما د صدق او زما د کذب معیار چې دی هغه دغه پیشګویي ده نو تاسو چې کله قادیانانو سره چته ملو شئ نو چې چته هغوی د دجل نه کار اخلي د فریب نه کار اخلي او چل ول در سره کوي ورته وایي د هغه محمدي بیګم هغه واقعه څنګه ده د دې چل هغوی ته بیا نه ورځي ځکه چې هغه ټکي په ټکي باندې ټوله غلطه ثابته شوې ده او د میرزا هغه ټول پروګرام ورسره هغه نیست او نابود شوی ده د دغه میرزا قادیان د ده د دجل د ده د کذب اخو داسې خبرې دي چې سړی هغې ته حیران پاتې شي خو موږ او تاسو به د عقیدې د ختم نبوت هغه ابتدا نه چې کومه دا سلسله را روانه ده د هغه وخت نه چې موږ د تاریخ نه ځان خبر کړو چې ګوره د عقیده د ختم نبوت دا زمونږ په دې دین کې څومره اهم عقیده ده نو تاسو ته به د علماو دا ویلي وي چې زمونږ د اسلامي تاریخ چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو جهادونو کې د مسلمانانو شهیدان 259 کسان شهیدان شوي دي په ټولو جهادونو کې تر دغه وخته پورې او د یمامې دا جنگ چې کېدو د مسیلمة الکذاب سره او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خالد ابن ولید رضی الله عنہ په مشرۍ کې لښکر لېږلو 14,000 فوج ورپسې لېږلو په دغه کې 1200 صحابه او تابعین چې دي نو دا پکې شهیدان شوي دي یعنی د ختم نبوت لپاره 1200 صحابه او تابعینو په یو جهاد کې قرباني ورکړې ده او د دې نه مخکې چې څومره جهادونه شوي هغه ټولو کې چې شهیدان د اسلام راجمع کې نو 259 شهیدان تاسو وایئ چې هغه د صریح کفر خلاف کم جنگونه کېده په هغې کې 259 شهیدانو او د ختم نبوت د منکرینو سره چې بیا کم جهاد شوی دی په هغې کې 1200 صحابه او تابعینو قرباني ورکړې ده معلومه دا شوه چې د دې ختم نبوت د عقیدې د منکرینو کفر د نورو کافرانو نه کم نه دی بلکې د هغې نه زیات دی علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې دا قادیانی دا کفر د فرعون او د حامان د کفر نه زیات کفر دی د هغې د کفر نه د فرعون د کفر نه د میرزا قادیانی کفر چې دا ته سیوا دی ځکه کافر خو وایي زه منکر ما مخالف ما دی خو دومره نقصان کوي د مسلمانانو چې وایي مونږ مسلمانان یو او خپل عبادت خانې ته چې دی پکې عبادت کوي مونږ خو ته عبادت نه وایو د دی هغه پوجا پاټ ته هغې ته عبادت وایي چې کوم ځای ناست دی هغې له مسجد وایي چې کوم اواز کوي هغې ته اذان وایي حالان کې په دی دا پابندي ده چې تاسو به دا د مسلمانانو اصطلاحات دا به نه استعمالوئ او دی بیا مسجد او منځ او کلمه او اسلام هغه زمونږ اصطلاحات استعمالی دا کله دا خلک داسې وایي یاره وایي په دې ملک کې خو هندوان هم اوسېږي او سیکان هم پکې اوسېږي عیسایان هم پکې اوسېږي نو دی دې هم پکې اوسېږي دا مولیان ولې دی پسې شوي دي قادیانې او قادیانې په ارام یې نه پرېږدي خو زه بس دی دې هم د هندوانو غوندې ژوند کوي د سیکانو په شان نو مونږ ورته وایو دی دې ووایي چې مونږ غیر مسلم یو ځکه چې اسلام هم دا وایي دا غیر مسلم دي او د پاکستان آیین هم دا وایي چې دا غیر مسلم دي نو دی د اسلام او د پاکستان هغه آیین د هغې مطابق ځان ته غیر مسلم ووایي بس د نورو هندوانو غوندې او د سیکانو غوندې ژوند بیا کوي دی خو مونږ ته زیات خطرناک په دې باندې دي چې دی هغه اسلامي لباس او لباده استعمالی هغه نوم استعمالی نو په دې وجه دا خطرناک دي لکه دی میرزا قادیانی یو پادری سره به مناظرې کولې آتم عبدالله آتم د هغه نوم هغه سره به بحثونه کول نو چې دی به ملامته شو دا قادیانی نو بیا ورته وی 15 ورځو کې دننه به ته مرې نو هغه سړی
چې 14 ورځ شوه نو قادیاني خپلو ملګرو ته وایي یو منشي ته وایي رستم د هغه نوم هغه ته وایي فلانکیه دعاګانې کوئ له یو شپه پکې پاتې شوه چې مړ شي که نه دا خو سبا 15 ورځ ده نو داسې سړی چې خپلو منشیانو نه بیا مدد غواړي ای ته وایي دعا وکړه دا 15 ورځ د هغې نه مخکې دی مړ شي نو 15 ورځ هم تېره شوه نورې ورځ هم تېرې شوې او هغه پادري هم هغه شانتې ګرځېدو نو بیا په دغه وجه باندې 3 مسلمانان چې وو نو هغه عیسایان شو ځکه خلکو به وي قادیانی چې دا مسلمان دی او مسلمان هغه د پادري سره مناظره وکړه مباهله ورسره وکړه او وایي پادري وګټله او مسلمان بایله د مسلمان بدنامي کوله دی قادیانی نو 3 کسان په هغه وخت باندې د مسلمانانو نه لاړه عیسایت کې داخل شو وایي پادري په حق دی نو دی قادیانی څه ښېګړه رسول د اسلام ته او مسلمانانو ته ما سوا د نقصان نه دې سړي به خلقو ته وی چې چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا اب خیال دین کے لیے حرام ہے قتل اور قتال بس دا خبر اوس پرې دی جهاد اوس نشته دی او دا خبرې چې دین او د قتل او د قتال دا حرام دی په دین کې او همدغه مشنو د اسلام د دشمنانو ایم وی چې د جهاد دا جذبه د مسلمان دړه نوزي نو بس بیا د زمون مقابله کې اسم نه دي نو دجال قادیان مرزا قادیان هغه دا ټول تحریک چې چلولو نو د جهاد خلاف او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د امتیانو د هغه تعلق د کټکولو دپاره ځکه دا اول دا ویلو ابتدا کې په پیغمبر علیه السلام باندې د اعتراض هغه وخت کې کړی چې کله د پیغمبرۍ دعوه هم نه وه کړې وی چې د سورة الزلزال په معنا باندې پیغمبر علیه السلام نه دی پوه شوی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها د دې دا کومه ترجمه چې دا مسلمانان کوي او دا مفسرین کوي دا دی نه پوهېږي په معنا باندې نو نسبت یې چا ته کولو پیغمبر علیه السلام ته یې کول وایي د وحي په مطلب باندې پیغمبر علیه السلام نه دی پوه شوی نو د کوشش دا چې د امتی تعلق کټ کی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو چې د امتی تعلق کمزور شي نو د کې بس پاتې شي بیا او زمونږ د صحابه کرام او د تابعین او د اولیاء کرام او د علماء حق دا غي څنګه ربط او څنګه تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام لېږلو چې د مسلمه ته دعوت ته اسلام بیا ورک ځکه دې ظالم به ما سره د نبوت سلسله چې دا را سره نیمه کا ما ته خلق پیغمبر وای ما ته خپل خلیفہ وای چې ستانه پس زستا قائم مقام وګرځم پیغمبر علیہ السلام مبارک داسې یو لخته یو اوچه لخته هغه وته اشاره وته کوله وایي زه تا ته دا لخته در کولو تم تیار نه یم ته لا د خلافت خبرې کې دا اوچه لخته معمولي غوندې دام زه تاله نه در کومه مخامخ یې ورته وویل دغه مسیلمه ظالم دغه حبیب ابن زید انصاری خزرجی رضی الله تعالی عنه هغه ته وی د پیغمبر علیه السلام نوم ورته واغشتو وی هغه د الله رسول منی دوته او داسې وایي چې مسیلمه د الله رسول دی ده ورته وی دې خبرې اورېدو ته زه نه یم تیار دا نه اورم مسیلمه وی لاس ته کټ کوي د هغه نه لاس کټ کوي بیا وی چې پیغمبر علیه السلام ته د الله رسول وی ما ته د الله رسول وی دې خبرې ته اورېدو ته نه یم تیار وی دا بل لاس ته کټ کوي بیا وی ما ته د خدای رسول ده ورته دې ته نه یم تیار وی دا خپته کټ کوي بیا ورته وی نیم تیار وی دا بل خپته کټ کوي یو اندام به ته کټ کولو او په دې طریقه باندې هغه صحابي شهید کو دا هغه ولنې شهیدو چې د ختم نبوت د عقیدې لپاره قربان شوی دی حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنه ابو مسلم خولانی دا تابعی دی په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې ایمان راوړیو
او اراده کړې و چې زه راشم ملاقات ته. خو دې دوران کې دغه ابو مسلم خولاني د پسې د هغه ځای د یمن یو سړی و، هغه دعوه کړې و اسود عنسي د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه. نو دا تابعي راوبللو او ورته ویې ما ته د خدای پیغمبر ووایه. دا مبارک د هغې ته نو تیار. نو ده وی چې زه به تا په اور کې واچوم. هغه بیا هم وی چې هر څه چې کېږي. اور یې بل کو په داسې اندازه چې څومره د ده وس کېدی شو. هغه اور کې دغه تابعي دی پکې ور واچولو. الله پاک همغه شان د ابراهیم علیه السلام د هغه اور په شان دی په ده باندې هغه اور داسې کو چې بلکل معمولي تکلیف هم دته ونه رسېدو او روغ رمټ د هغې نه رابهر شو. دا سړی ډېر زیات ملامته شو چې ګوره اور یې نه سوځوي، دا څومره عجیبه انسان دی. نو بیا ورته خلکو مشوره ورکړه چې دی جلا وطن که دلته نه، ځکه دی په لاره روان نو دا خو ستا د کذب یو جیتا جاگتا تصویر دی. هر سړی به وایي چې دا هغه ابو مسلم خولاني دی چې دی د اسود عنسي په اور کې اچولی او بیا هم نه دی سوځېدلی. نو چې دی د خلکو د نظر نه پناه وي نو دی کې زمونږ خیر دی. نو هغه ته یې ویې د یمن نه وځه. نو چې د یمن نه ووتو هغه وی د قرار ځای او د آرام ځای دی مدینه منوره. بس را روان شو مدینې منورې ته. دلته راورسېدو، خبر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سفر کړی دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه دی. دا هغه خپله اوښه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دروازې سره وتړله او د سردام برابر کړ او په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو برجې سره ودرېدو او مونځ را شروع. دې دوران کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه رالو چې دا یو ناشنا میلمه دی او مونځ کوي. نو چې د مونځ نه فارغ شو نو ملاقات یې ورسره وکړه، خبرې اترې ورسره کولې. پته ورته ولګېده چې دا خو د یمن نه راغلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ورته فرمایي چې هلته کې خو زمونږ ورور ابو مسلم خولاني اخو هغه اسود عنسي په اور کې اچولی او الله تعالی صحیح سلامت د هغه اور نه رایستی دی چې بیا د هغه څه چلو شو د هغه مسلم خولاني. دغه ابو مسلم خولاني دی ورته په جواب کې وایي چې د هغه ملګري نوم عبدالله ابن ثوب د هغه نوم دی، د ابو مسلم خولاني. چې دا تفصیل ورته را شروع کولو نو حضرت عمر رضی الله عنه اخو ډېر جلیل القدر صحابي دی او لوی فراست ورته الله تعالی ورکړی. نو چې داسې متوجه شو ورته ویې پېژند. هغه ورته لعل نو ویلي چې هغه زه یم او د حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل وی قسم په الله تعالی چې دا تا نه زه تپوس کوم چې ته خو هماغه ابو مسلم خولاني ښکارې. ده ورته یو جي هماغه یم زه بغیر د هغه د وینا نه. وی پېژندو چې د هغه حضرت ابو مسلم خولاني هغه مبارک ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره میلاو کو او داسې کېناستو د دواړو خلفاو په منځ کې. یو خوا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناست او یو خواته حضرت عمر رضی الله عنه ناست او په منځ کې د ابو مسلم خولاني کېناستو. او بیا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل وی د الله ډېر احسان دی، د الله شکر دی چې ما د مرګ نه مخکې داسې یو سړی ولیدو چې هغه سره الله تعالی هغه معامله کړې وه چې کومه معامله د ابراهیم علیه السلام سره شوې ده. ابراهیم علیه السلام باندې الله د نمرود هغه اور ګلزار کړی و او زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابي شاګرد د یو تابعي دپاره هغه اور د کافر چې هغې ورته څه کو هغه ورته ګل او ګلزار کو، هغه ته صحیح سلامت راووتو. نو دا شان زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او دا شان د صحابه کرامو او شان د تابعینو. نو د هغې مبارکانو په هغه لوی سلسله کې او په هغه لوی مبارک نوراني فهرست کې یو دجال راپاسي او د هغه د دجل او د فریب نه متاثره خلک راپاسي او هغوی بیا په ختم نبوت کې د ګستاخۍ خبرې کوي
نو زمونږ او ستاسو فرض جوړیږي چې مونږ به که خیر انشاءالله د دې عقیدې د ختم نبوت د دې د خدمت به د خپل ژوند مقصد ګرځو. الله تعالی دې په دغه مبارک مقصد کې مونږ او تاسو ټولو ته کامیابی نصیبه کړي او څومره ملګرو چې شرکت کړی دی څوک پکې خدمت کوي الله تعالی دې د دارینو په سعادتونو باندې ټول سرفراز او مال اعمال کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.